د بلعام ابن باعوره اخری انجام سو مفسرین د دې آیت کریمه لاندې لیکلي دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين سورة اعراف تقریبا آیت نمبر 175 د دې لاندې بلعام ابن باعوره واقعه بیان کړه. بلعام ابن باعوره د بنی اسرائیل ډېر لوی عالم او د ډېرو کتابونو علم ورسره تر دې چې اسم اعظم ورته یاد د دې په برکت په د هر دعا قبل دا یعنی مستجاب الدعوات. کله چې فرعون او د لخر غرق شو او مصر فتح شو نو الله تبارک وتعالى حضرت موسی علیه السلام ته حکم وکړ چې د جبارین قوم سره jihad وکړي. نو حضرت موسی علیه السلام جبارین ته ورغه هغه سره سخت تیار پیدا شولا چې کله فرعون او هغه لخر ته ټینګ نشو نو موږ به څنګه مقابله وکړو. نو دوی بلعام ابن باعوره د تراغل او ورته ویل چې تخو مستجاب الدعوات حضرت موسی علیه السلام ته خیر وکړي زمونږ نه مخه ووري د ورته ویل زدا کار اس کله نشم کولی ځکه هغه خدای الله پیغمبر دی دا هغه سره فرشتي وي او قدا سي کار می وکړو نو دین او دنیا دواړه به تباشي. کله چې قوم ډېر مجبور کړ نو دو ورته وی صبر وکړه زدا معلومو چې دا کار زما د پاره صحیح دی او کنه د خپل طریقې مطابق استخاره یا بس عمل وکړو. په خوب کې ورته خو دې شو چې هیڅ چره پر دا کار اونکي. د خپل قوم ته ویلي چې زه دې کار کولو نه منشوي ما. اخر دا چې قوم د سغټه ډاله هغه ور وړاندې کړي ورلې ورکړي چې په حقیقت کې دا رشوت. په بعض روایتو کې دا راځي چې د کور والتا هغه ته ډېر ډاله هغه ورکړي دی قوم ته ډېر ډاله ورکړي بیا دې خزي د خپل خاون مجبور کړ بلعام ابن باعوره. نو خیر دا چې بلعام ابن باعوره د مال او دولت او د خزي د محبت په وجه دې ته مجبور شو چې موسی علیه السلام او د قوم ته خیرو کله چې رسول د خیرو د پاره نو الله تبارک وتعالى د قدرت عجیبا اندارخ کار شو چې کوم خیره د موسی علیه السلام په باره کې کول غوښتل هغه خیره د خپل قوم په باره کې قوم چې ورته وی دا څه کوي ته خو مونږ ته خیره کې د ورته ویلي وزوس پدې کې به اختیار ہے هغه ته په خیرو مې جبه نه چلیږي جبه مې نه راوړي. نو اخر دا نتیجه دا شولا چې خپل قوم جبارین هغه ټول تباش او دته دا سزا ورکړې شو چې جبه پسینه باندې راز وړاندې شو. د سپیغون ډېر په تکلیف سره سا اغشتا. الله تبارک وتعالى فرمای فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. د مثال د سپی په شان کته په هغه باندې حمله وکي او وېز غلې نو جبرو باس او ډېر په تکلیف باندې سا اخلي او کته په حمله نکي او غلې نو جبرو باس او ډېر په تکلیف باندې سا اخلي. دا د بلعام ابن باعوره اخري انجام. دا واقعا اصلاحي مدلل بهم جلد اغیره نقل کړي.